أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. واقع یوسف علیہ السلام شروع. ورونو اول خپل منځ کې مشوره وکړه، بیا د پلار نه مطالبه وکړه. لارو له خبره ومنله، دیو چې ځان ثبوت لو اوس مخکې حالات. فلما ذهبوا بي، هر کله چې دیو بوتلو به یوسف علیه السلام لرا. فلما کې دا فا دا اصل کی تفرید په کلام مقدر او دا لما جواب اصل کی محذوف دی، سیاق په دلالت کوي. ولې د هغې اظهار ته ضرورتونه نو هغه دا دی چې ګوره فلما ذهبوا به فعلوا به ما فعلوا، چې څه اوسه کول هغه اوسه وکړو نو والی به یې ټکولی به یې لاره کې به یې رټلی راښکلی به یې، ځکه په زړه کې ورسره دونه عداوت او دشمني وه او ډېر وخت پس پې کامیاب شو. نو بس هغه الله ته معلوم دی، د هغې ذکر کولو ته ضرورت نه و. واجمعو بیا هغه اسرائیلي واقعات دي چې په لاره کې وله ضرر هم ورکو، وهلی مو نږدې و چې مړ کړی وی، هغه چغې والې کوی ته یې راوستلو، هغې ته یې ورویست وروغورځو. واجمعو او اتفاق یې وکړو ټولو ان یجعلوا فی غیابة الجب، چې واچوي دي فی غیابة الجب په کمر د کچه کوی کې، په ډډ د کچه کوی کې هغه داسې کوی ته ورغورځئ چې خوا کې خالي ځای پکې چې دا پکې ناست دي، لاندې اوبو کې نه بس په طرف کې به کښېني، قافله راله وبېځي. واوحینا الیه لتنبئنهم، دې کې اوس بیان دی چې په داسې ټیم کې الله یوسف پرې نه خوستلو، الله والا په دغه ټیم کې تسلی ورکړه چې پروا مه کوه. وحی وکړه موږ الیه د یوسف علیه السلام ته لتنبئنهم، خامخا ته به خبر ورکړې دیو ته بامر ماذا، په کار د دیو چې دا دی. داسې وخت به راشي ته به ورته ووایې چې ګوره تاسو ما څه دا کار کړی دی. دا وحی یا الهامو الله د یوسف په زړه کې واچو، یا دا وحی و په واسطه د جبریل، دا به ارهاس ته ابتدا ده چې تبه الله
نبوت بتال الله درکئی ارهاسو او دا د الله رحمتو په یوسف د دې لپاره چې کوم غم تراغله دا تلری شي او خبر وای او په دې کې خبر هم ده په داسې سخوزي کې تلزیره ملاو شو به امر معاذ من تاسو چې کوم کار وکړو وهم لا يشعرون یو دا چې دین پیدل په دې چې موږ توحید کولا پیدل پنا یا متعلق په دې خبر پوره وهم لا يشعرون دي تو په وخت کې پته نه چې دا یوسف ته چې موږ ورزولې کوی ته هغه طالب الله اوچت جاه او جلال درکړي هغه د وجنه ودی په خیال کې مدا ناراضي چې دا د یوسفي وجاءوا اباهم عشاء يبكون نواخت کو رالیو اباهم خپل پلار تعیشان ما قستن يبكون جړلې ادا جړه ته دوکي وا پلار ته دا کار کو چې رمنګ څخه نقصان نه دی کړی مونږ خپل کوشش کړی دی ضرور په حفاظت کې خو مونږ د وس نه بار خبره لیکن دا جړه د دیو د دوکي وا باطل باندې ته د وجنا عام په امثال د عربو کې دا مثل مشهور دی دموع الفاجر بيده و د فاجر سړی اوخ کې د پلاس کې دی معنا د په اختیار کې دی چې ضرب په جړا شي و تاریان شي ابن قیم زاد المعاد کې به تقریبا لس قسم جړا ذکر کړي او دا آیات دلیل له پدې چې جړا د انسان دلالت دا غب صدق نه کوي چې دا جاړي کې نه دا بصادقي شریح قاضي ته خزراله او داوی وکړه جړل ډېر سخت خو شریح قاضي ته معلومه و چې دا په دې خپل دعوه کې صادق نه ده مطمئن نه و د په دعوی او تل ورشه ګوان راولا شاو تل ولې دا جاړي نه هغه تل ګور د یوسف علی السلام رونه ما قسطن کې رال جړلې او حال لا لكم ظلم كذبها ظالمان ودرغجنو لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق نوين ابن العربي سيف دينا مسألة رئيستلي دا دلالت کی چې بکاء المرء لا يدل على صدق مقاله یو سړی اجاړي دا به دلالت په صدق مقال نه کوي چې د خبره رښتیا ده دې چې ریاکاری د وجه نه جاړي او بعضی انسان د سیده جړاو ته د سیاسا نه او بعضی انسان د سی چې هغه انشي کوله قالوا يا ابانا ویل اپلارز منګا ان عذاب نا منګتلیو نستبق د یوم المخ والے کو پمنډ کې استباق داده یام اسونی یو بل سمخ کې والے کو یام یو بل سم مقابله په غشو کې و څوک ونه سیولی یا استباق بالاقدام ده نخ تمنډ دیو بن نوال څوک مخ کې رسیږي تدریوان اقسام د سبق دي مې مونږ باغی کې مصروف وو
او ترکنا یوسف او پرخیم یوسف عند متاعنا خوا د سامان خپل کې سامان په ټیم خوا سم هغه کې نه ولې عند متاعنا هدي کی اشاره شو دیتا سامان خلق محفوظ ځای کې دي یوسف علیہ السلام په کوم ځای کې نه ولې محفوظ ځای کې نه ولې څه نقصان هم نه دی کړی خو فاکله الذئب خوړو د شرمخ راغسته حمله په وکړه فی ویل فاکله استټول خوړلو او دونه وخت په نه تیر شوی مونږ چې څنګه د سلاړو اوس دراتک سم دوار شیخ مخبرا منډه کړه وما انت بمؤمن لنا او نه تزمن د پاره تصدیق کوونکې ولو كنا صادقین اگر کمنګ استا یا استا پاکده کرشتونی ګومي موصوفین بالصدق او تزمن تصدیق ځکه نه کې چې استاد یوسف سره ډیره سخت مینه ده کمنګا صادق می ستا په اعتقاد کې زمون خبره نه مني بیا چې کله بدګمان شو ستا په مونږ باندې بدګماني دا په مونږ د سره اعتماد نشته به خو به خیره نه مني مقصد دا ده چې مونږ په دې خبره کې رښتیا یې وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا او راتللو کو دی والا قمیسی په قمیص ته بدمن کذبن هغه اینی کذبن چې پاغه کې دروغ ویل شي یوسف علیہ السلام چې غرزو قمیصی تیوستو یو چیله علال کو په اینو باندې ککړ کو بدمن کذبن انزو کذب التوصیب د دم په مصدر سو کو بدمن کذب د پار د مبالغه ویا کې دا پخپل دروغ ولی زګه دا اینه په قمیص د پاسه چولې شوی و او د شرمخ اثرات پکې نو ولی په کاردار دی چې به کمیش لیدل ټوټه ټوټه شوی و او هغه اینه پاغه کې دن نور نه وتله د وجنا دا تیر شو چې دا اوس کوي یوسف علیہ السلام قمیص ذکر یعقوب علیہ السلام تراوړو یعقوب علیہ السلام تو ویل این القمیص قمیص چې ته غیر واغستلو په مخ باندې کې قستلو وی جړل تر دې چې مخې په اینې د قمیص باندې ککړه شو او ویل تالله ما رأيتك اليوم ذئبا احلم قسم دې ماده چې او خيار شرمخ کله نه دی لیدل اکل ابني ولم يمزق عليه قميصه زیرا له ټول خړل دي څنګه اکل کو معنا څه ده ټول او خړو سره دا ډکونه اجزای نه دی بریخي چې مونږه تعالی راوړو او قمیص یې سرش کوله نه ده بیا علماء وایي چې یوسف علیہ السلام په قمیص کې درې معجزات ښکاره شوي دي دلته یعقوب علیہ السلام ته پته ولګي د قمیص نه چې دا دروغجن دی دویم په آخر کې چې کله یوسف علیہ السلام قمیص راغی
او یعقوب علیہ السلام په خپل مخ کې قستلو د هغې څه بصیر وګرځېدلو او بل دا دلیل په براءت د یوسف علیہ السلام چېرې یوسف علیہ السلام بری دی چې ویل چې وګورئ د شا طرف نشلیدلی که د مخکې نه دی قال بل سولت لكم انفسكم امرا ویل یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم بلکې خیسته کړی تاسو ته انفسکم ستاسو نفسونو امرا څه خبره یو کار یې ته خیسته کړی دی دا اصل کې جواب دی د سوال گویا کې ویلی شو آیا یعقوب علیہ السلام د دې تصدیق وکړو او که نه جواب وشو چې نه تصدیق یې نه دی کړی قال بل سولت لكم انفسكم امرا تاسو له ستاسو نفسونو یو کار ښایسته کړی هغې امرن هغې مبهم ذکر کو ولی ته پته نه وه که نه نو کیدای شي وجلی مي کیدای شي بل علاقې ته م غورځولی کیدای شي بازار کې م خرڅ کړی ده ته یقیني هغه کار نه معلوم نو ځکه امرن ویلو فصبر جمیل زما کار چې دی صبر جمیل صبر کولی وخیسته صبر کوم او صبر جمیل هغې ته ویلی کېږي چې پاکې شکایت مخلوق ته نه وي امام احمد مرګ ټیم کې خولې نه زبیرګي غوندې کې قتل نو ته ویلی شو طاووس چې به یکره التأوها دا به په وخت د مرګ کې بد ګڼلو فما انها احمد بعد حتى مات تر مرګ پورې به امام احمد د خولې نه هغه اواز غوندې کې نه دی ختلی چې مخلوق ته شکایت رانشي والله المستعان على ما تصفون او الله تعالی نه المستعان مدد غوښتلی کېږي على ما تصفون هغه چې تاسو یې کوم بیانوئ چېرې زما زوی شرمخ خوړلی دی نه الله نه دې په مقابله کې مدد غواړم نو یا مستعان معنا دا ده اظهار حقیقت ما تصفون الله نه دا مدد غواړم چې دا تاسو کوم وایي چې الله د دې حقیقت راښکاره کړي پته ولګي چې دا دروغ دي او یوسف علیہ السلام ژوندی دی یعقوب علیہ السلام کار الله ته وسپارلو کار دا وه چې زر زر په یوسف پسې ګرځېدلی خوا او شا کې نو د دې وجه دا ده چې یعقوب خپله بوډا و پوره ګرځېدی نو شو او په زامنو کې څوک کم زوی نه و چې داسې مدد کړی وی بنیامین د ده سره جوړ خو خپله ماشوم دی نو دې وجې نه الله ته خبر وسپارله کله چې ورته پته ولګېدله په آخر کې چې یاره زما دا بچي موس هغه کینه او حسد یې زړه نه ختم شوی دی نو ورته ویل اذهبوا فتحسسوا من یوسف ورئ لاړ شئ په دې مصر کې د یوسف په تعلق تپوس وکئ
بیا هغې ته خبره کړې ده که نه او دلته اوس عاجز دی ځکه ګرځېدی نه شي وجاءت سیاره بیا دې آیات نه یو فایده معلومه شوه چې ګوره دا حسد انسان ته دعوت ورکوي مکرونو ته خلاف د هغه چا چې ستا سره حسدي دویم ته معلوم شو که حاسد سړی دعوه کوي د خیرخواهي د محبت د هغې تصدیق به نه کوي بل دا دی چې څوک خپل مقصود ته د الله په نافرمانۍ ځان رسوي چې راشه ګناه وکړه د دې په ذریعه هغې ته ځان ورسوه الله تعالی به دې شرموي او تقدیر خامخا کیدونکی دی بس الله یې څه لیکلي وجاءت سیاره اوس دا د هغه حالت ذکر کوي پس د کوی نه دا د کوی کې 3 ورځې تېرې کړي د دې یو تن به خوراک ول راوړو پاس نه به ورغورځو درېم ورځ یې له خوراک راوړو ویګیدی نه و ورونو ته یې ویله چې راځئ سړی خو نشته زر زر وګورځو ورغې قافلې والا سره یوسف ناست و راله سیارة قافله مصر طرف ته روانه وه شام نه تله مصر ته فارسلوا واردهم دی ولېږلو واردهم مشکي خپل وارد هغه کس ته ویلی کېږي چې اوبه راوړي ملګرو له چې هغې هم وڅکي د هغې په حیوانات هم وڅکي هغې ولېږلو فادلا دلوه ښکته کړه هغه مشکي دلوه اوبو که خپله اوبو ته یې بوکه کته کړه چې ویې کتو یوسف علیه السلام پکې دی دلته تقدیر دی چې یوسف علیه السلام څه شولو په هغې بوکه کې کېناستو په هغې پورې ونښتلو بار ته یې راویست چې ویې کتو یوسف دی قال یا بشرا ویل دی مشکي یا بشرا زما خوشحالی وګوره د خوشحالۍ ته आवाज کړی دی ګویا کې ډېر د خوشحالۍ د وجې نه دا خوشحالي په منزله د یو شخص ګرځولې او هغې ته به یې ندا کړې ده یا بشرا ای خوشحالۍ راشه دا د وقت دی د حاضرۍ حاضره شه او یا بشرا منادا محذوفه کا اول کې ندا خپل دی بشارت ته ده دې کې محذوفه ده یا رفاقی فی السفر ابشروا ای زما د سفر مرګرو خوشاله شئ دا یو هلک دی کوی نه راووتلو هذا غلام دا غلام دی باندې غلام نومې پکې خوستو د خپل غرض د پاره وجدا دا خرجي سره په خټه باندې اور لګای کنه راس نوم په غلام کېره چې مونږه به څکو خرچي کو پیسې پیو غټو او یا کېدې چې د سپرونو ته ویلي دا غلام نه وأسروه بضاعة وأسروه ضمیر راجع ده دی سیارې ته پټ کو دی قافلې
خبر د یوسف علیہ السلام اغزی کی چاته ونه ویلو بضاعه وی ګرځو سامان د خرڅولو اسنه چې موږ نه څوک نه غواړي دلته او راشه پټه کو بازار تاسو مصر ته زو الته خرڅ کو هغه ګور یوسف علیہ السلام بدی ته ویری چې ورز غلام نه ما حضورونو کوی ته ورزولې ما خو دی خپل غرض د وجه نه یوسف خبره ته څه نه دی کړی کتلی نه دی واسروه بضاعه هم بعضې کسانو دی اول کې خو تفسیر اثرو کې ضمیر راجع شو سیارې ته بعضې کسانو ضمیر راجع کړی دی رونو د یوسف ته واسروا او پټې کو رونو د یوسف علیہ السلام خبر د یوسف چاته نه ویل چې داس مونږ روړ دی بضاعه وی ګرځو سامان د تجارت ولې شوکانی نور په سیرینو ذکر کړی یهوذا به یوسف علیہ السلام ته هر ورځ خوراک راوړو په درېم ورځ چې ول خوراک راوړو په کوی کې نو زر زر لاړو په خپل ورونو پسې او ته ویل چې خو نشته سره ورونه به سیارې ته ورله او ته ویل دا کوم غلام تاسو سره دی ګوره دا زمونږ غلام دی موږ نه تښتېدلی دی هیڅ په هغې باندې په لږو پیسو خرڅ کړو ها یوسف علیہ السلام دا ورته نه ویله چې دا زما ورونه دي ولې یوسف علیہ السلام ایرېدو چې څه نه بېرته مې ورله ورکړي او مړ مې نه کړي خیر یې بس غلام د شمع خرچ مې دی کی خو چې دی له مې ته ور نه کړي ځکه د دې هغه رویه کتلې وه والله علیم بما يعملون او الله تعالی علیم پوهه ده بما يعملون پاس چې دا کوي په دې کې راجع قول الله ده زمک کې ضمیر راجع ده هم د قافلې ته ځکه سیاق او سباق کوم دغه سره روان ده وشروه بثمن بخس دې کې ما غو احتمال دي دیو احتمال لا ده چې دارونه د یوسف علیہ السلام تی مراد کا وشروه علیم بما يفعلون معنا باندې پیښ وي دیو له پکار دا و چې یوسف علیہ السلام نے تپوس کړه وې قوم تپوس کړه وې زه تپوس کړه وې په بوتله پلار ته والا کړه وې خو وسو طاقت کیو زل رضا خو نو لیکن د خپل اغراض د پاره هغه هم د قص غلام او ساتلو چې زرا لاړ بشو په مصر کې به خرج کو پیسې به پیو غټو وشروا بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين ودیو فی پاغی کی من الزاکرین برغبتنا هذا شرو کی ضمیر چا تراجه ده شاخ یوسف علیہ السلام رونو تراجه کړه هغه دویم تفسیر کې وسرو بضاع ده کنه یوسف علیہ السلام رونو په دې قافلې خرڅ کو او یا راجح دا ده چې ضمیر هم دقه قافلې ته راجع ده دې قافلې خرڅ کو په مصر کې بثمن بخس په پیسو حرامو بخس ویل کی حرام پیسې ځکه حرې خرڅ کو ډېر قیمتي انسان په معمولی پیسو خرڅ کو اگر که ډېر هاي قیمت باندې خرڅ کړی دی هغه حرام دي
وکانو فی من الزاکرین دراغم معدودا چې دا پیسې وي معدود شمار والا شمار پیسې وي وکانو فی من الزاکرین ودیو پاقی کی من الزاکرین دا بے رغبتنا فیهم معنی دی یوسف کی من الزاکرین ولی دی تا دی مرتبه نو معلومه چه رستو تا پتا ولا گیده ده کنه هماغا مالک چی کمو دی قافله مشر اغبه پا مصر کی پسی گرزه دو ورم غی عزیزی مصر تا دا بیت و مال را کهو ولا نور کو بیا په مصر کې ګرځېدو اخر کې به یوسف سره ملاو شوه کله یوسف علیه السلام د جیل نه راخلا شوه او نه پوهېدل چې دا څونه مرتبه والا سړی دی ځکه یې په ارزانه خرڅ کړو یا کانو فی من الزاکرین په دې پیسو کې د زاکرینو نه ولې د یوسف درونو پیسې مقصود نه وي مقصود اصل کې دا چې یوسف علیه السلام د دې ځینې لري کو وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اوس بیان دی د بعض نعمتونو د الله په یوسف ټیک د التلاړو خو په مصر کې الله تعالی آسان او د سہولت ژوندۍ ول ورکړه وقال الذي ويلغ كسها اشتراكم من مصر چې اغستیو د مصر نه لمراتی خپل خزتا هغه دې سړینم فوتیفار او دا اصل کې د خزانه وزیر مو او کم چې فوج دې د فوج مشر مو او دې قران کې ته عزیز مصر ویل شوی او دا کم خار کې جو هغه ته منفیس ویلو منفیس ها غلاړو بازار ته غلام یوسف علیہ السلام دې بولی په لګېدل نو دغه په ګرانو پیسو باندې واغستلو راوستو خپل خزې ته ویل راعي نومیو او لقب زلیخاو دا فوتیفار بادشاہ پس دویم نمبر سړی و اکرمی مثواهو ته عزت کوه مثواهو د زیده دی رکېدو د ده دیو ته ځکه ویلو اکرمی مثواهو د چوکت چیرې یوسف علیه السلام کې الله ډېر کمال اچولی نو دې د وجې نه خپلې ښځې ته یې ویله چې د عزت به کې کېدی چې د دې زوی نه و د زلیخا نه بچی نه و نو ویې ویله عصا ان ينفعنها نږدې دی چې دا موږ ته فایده راکړي اول اثراتونه وکتل او نتخذه ولدا یا به ونسو ولدا بچه استبت بچه جوړ کو د بچی په ځای بس موږ شي کنه اکرام کوا یوسف علیہ السلام له اکرام ورکو زلیخام پہ نظر ساتو فوتیفار پہ نظر ساتو حکم قصر جو اوچت مرتبه و شان شده ده وكذلك مكنا ليوسف في الارض كذلك معنی سنچم دلته ولا مسوا ولا خسته کړه کما جعلنا له مسوا کریما
هغه مسواک کریمه لو ګرځو په منزل د کور کې دغه شان مکننا لیوسف فی الارض موږ زی ور کړی دی یوسف علیہ السلام ته فی الارض په ځمکه کې الله ولا زی ورکو ولنعلمه ولنكرمه غروباسا یو د دې غرض د پاره چې د اکرام وکړو خو د عزت زندگی وه هم په دغه قصر کې ټول خلکو اکرام کوو د ټول خلکو په زړه کې محبت پروت بل ولنعلمه ورخیو د تمن تعویل الاحادیث تعبیرون د خوبونو هغه متورخیو تعویل الاحادیث تعبیرون والله غالب على امره الله زور اور دے په خپل کار ولكن اکثرهم لیکن اکثر خلق لا يعلمون پویږي اکثر کسانو څه علم شته دی نه لا يعلمون دیو جن په ظاهر په سيزين ور الله په هر شي غالب دی ګور یوسف په التور وستو کنه سره دا غنا چې دلته بت پرستی عامه وا کاهنانو غیر بادشاہ سره پوتی پار سره پټ مقابله وي دا یوسف خواخې نو دلته جرا دی یوسف کې د عقیده د توحید ده دا سباز موږ د پاره غم کې کوشش وکړو چې را د مرتبونه لريږي وجاهت او مرتبه چې کوم په سړک کې د پوتی پار یا د نور غیونه کړی شو الله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون نه پوهیږي ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما دا منځ کې جمله معترضه ده وی نبوت ترستو ملاو شوی ده هر کله چې دی ورسېدلو اشده خپل ځوانۍ ته اشد ویل کی قوت انسان ته شد نه معقوز دی قوت ته ارتفاع ته وي هم بعض کسانو اشده مفرد ده بعض کسانو جنا دا جمع ده ولا واحد له من لفظ سو کوئی نه جمع ده مفرد شدتون ده کنه انعم او نعمت اشد زندگی د 13 کال نواله تر 40 پورې دا زمانہ د شدت ته آتیناک حکما ورکړو موږ د حکم النبوت او علما پویا الله ولا نبوت مولا ورکو الله ولا علم ورکو وكذلك نجزي المحسنين او دا شان نجزي المحسنين من بدل ورکو محسنين ته هغه کسان چې اخلاص کوي په عمل کې دا تعلیق د جزاء او په محسنینو اشاره وکړه علت د احسان سره داغه چې ګور الله تعالی دا کوم نعمتونه چول ورکو دې سبب اصل کې دا و چې دا محسن په اعمالو کې اخلاص لري عمل کو په خطر قبانه کو الجزاء والاحسان الاحسان ده به ګوره دا اگر که عام ده وکذالک نجزي المحسنين هر محسن ته الله د قصې بدلی ورکړي ظاهر کې ته محمد رسول الله مراد ده اے نبی کم چې دی سب څنګه وکړو د قصې وتا سم کوم شرکان نو د اخلاصو ما او تعالی هم د قصې په مدینه کې خزیه دل در کوم وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وزد حالت ذکر کړي
د زلیخا په کور کې ټیک ده پوتیفار خو خپلې ښځې ته حکم وکړو چې اکرام به یې کې وراودت التي هو في بيتها مخکې موږ تاسو ویل دغه جمله معترضه وه ځکه د دې نه وروستو الله ورته څه ورکړی دی نبوت الله ورکړی مطالبه وکړه د ده نه هغه زنانه هو فی بیتها چې دا یوسف د هغې په کور کې و عن نفسه او د نفس په باره کې وکړه دې کې اشاره ده هغه عفت د یوسف علیه السلام ته چې ګوره ټول اسباب او دواعي موجود د دعوت بدکارۍ ته لیکن یوسف د دې ټولو نه انکار کړه مراوده ویلی کی طلب کول په چل ول دیم ته مطالبه وکړه هر راودت دلالت په دې باندې کوي چې بار بار دې کوشش کړه دلې تیزی ورکوله په بد عملی مختلفو طریقو کله ترغیب کله دمکی کله بهانه خو هر ځل یوسف علیه السلام ته انکار کړی التي هو فی بیتها ویلو نوم یې وله ذکر نه کو ولې یو پې پردی اچول غرض دي الله دی چې د هغې شهرت ونه شي او دا آداب و التزام قرآن کړی په خپل تعبیراتو کې د دې لپاره چې دا ادب اتباع د قرآن هم ځان کې پیدا کړي وګوره فی بیتها دلالت کوي په کمال نزاهت یوسف علیه السلام د هغې په کور کې و مزدور اوسه مثلا او هغې ته مطالبه کړې او د هغې سره سره یوسف علیه السلام اعراض کړی مخ یې اړولی خبره ولا نه ده منلې دا دلالت کوي د په عفت او په پاکۍ غلقت الابواب او بند کړي دي الابواب ټولې دروازې د دې چې کوم ځای و هغې ته ډېرې دروازې به وي ټولې دروازې بندې کړي غلقت الابواب و دروازې وي تک کمرې ته کله کمره کې کمره دسي که نه هغه ټولې بندې کړې او یا د دې د کمرې چې کومې دروازې وي ټولې بندې کړې وقالت هیت لک او ویې ورته ویل هیت لک اسم فعل دی په معنا د تعال راشه هیت لک انا مهیئة لک ما ځان تیار کړی تا ته سراشه تادی وکړه دا دلالت کوي په دې چې دا زنانه په خپل رغبت کې اخري درجې ته رسېدلې وه تر هغې چې د عامو زنانو عادت دا دی چې د شرم د وجې نه هغه دعوت نه ورکوي اکثر سړی هغې ته دعوت ورکوي ولیکن دا د محبت د غلبې د وجې نه عامو زنانو د عادت نه بلکل وتې وه دیو ته دعوت ورکو قال معاذ الله دوت ویل زه پناهي غواړم په الله معاذ الله من اعوذ بالله کی معاذن په الله پناهي غواړم په پناهي غوښتلو ایت اعتصام وي په دې ټیم کې الله طرف ته توجه وکړله دلته مقصد دا دی اعوذ بالله کې
ګوره دا کوم مطالبه چې تمانه کې کنه دا د دین سره د مروءت سره بالکل منافی ده د انسان د شرف سره منافی ده هغه انسان یې کوي چې هغه زړه توري او فطرت خرابي زه په الله په نه غواړم د دینه انه ربي یقینا د الله تعالی زما رب دې احسن مثوایا خسته کړه دې مسوایا زید دې رکې دو زما ضمیر الله تراجه کا راجه حمدار چې الله ته ضمیر راجی شي رب دې زما خالق دې زما مالک دې ایو معنا ده هغه ما صدا احسان کو دون خزیر لراکو ازو سره ولګم دا هغه مخالفت کوم دې بد عملو دویمه معنی دا ده چې دا ضمیر راجع کا دی عزیز مصر ته انه دا عزیز مصر ربی زما سید ده ظاهر کې خو ځاغسته مکنه او احسن مسوایا مال خسته زندگی را کړی ده آزاد پرقم تاته حکم کړی چې خې کوا نورو کسانو ته ویلي چې د کرام بکوي انه لا يفلح الظالمون دې کې تنبیه شو دیتا چې ګوره الله د حقوق لازم کا او د خاوند د حقوق لازم کا ودو کسان مطالبه مکوا یقینا لا يحب الظالمين ولک دا کار دی کو الله هم دنه په خپشي خاوند خبر شو غوم دنه به غصه خپه ویدنه یقینا لا يفلح الظالمون کامیابی ظالمان څه مطلب چې ګوره څوک چې د نواکیو ارتکاب کوي د هغې عاقبت د خیبت او د خسرانی کامیاب بنئ معنا شو هغه ګوره د آیات کې وګوره هغې درې کارونه په دعوت کې کړي وو یو راودت ته دویم تغلیق الابواب او دریم هیت لکو دا هغې په مقابل کې یوسف علیه السلام هم درې کارونه وکړو اول معاذ الله الله نه په نه غواړم زه په دې او بل انه ربي احسن مثوایا او دریم انه لا يفلح الظالمون ګوره یو طرف ته شهوت و یو طرف ته مقابله د عقل و الله یوسف په غالب کو ولقد همت به وهم بها اوس دلته الله د عفت د یوسف بیانوي جمله مستأنفه ده او په دې کې مقصد دا دی چې صرف دعوت نه وو بلکې د دې کوشش چې خپل مقصود ته پاغي کې ورسیږي او دا مطالبه امتحانا نه وکړي ولقد همت به وهم بها پتاقص همت به مضبوطه اراده وکړه د زلیخا یوسف علیہ السلام باندې کلک قص کړو وهم بها یوسف علیہ السلام بم قص کړو لولا ان را برهان ربهم چرته نه ویری دله برهان ربه دلیل در خپل الله دلیل ته معلومو په دې کې
راجح دا اذا لولا شرط ان رأى برهان ربه دا ولا شرط شو، لولا شرطیا دا شرط، وهم بها جزا دا جزا په شرط مقدم شوه. معنا به داسې کو دبا قص کړه وې که چرته نه وی لیدل دلیل در خپل او شرط شروع جزا په شرط مقدمه شو. لولا ان رأى برهان ربه دیوجنا ابو حاتم وای ما غریب القرآن دا ابي عبیده تلاوت کو وجديجي ترالم ابو عبیده تفسیر دقه سکړو هذا على التقديم والتاخير معنى جواب مقدم ده شرط مؤخر ده. ولقد همت به ولولا ان رأى برهان ربه لهم بها لهم بها. بالکل معنی کې څه اعتراض هم نشته، تنقید هم نشته، دلالت کوي په څه باندې پورا عفت یوسف باندې. هم بعضې کسانو په دې اعتراض دا کړی چې دا خو ټیک ده په کلام د عربی کې چرته جواب د لولا په شرط مقدم شوی نه ده، نه ده مقدم شوی، نو بیا دې ورا لګېدلې دي نو په دې آیات کې تاویلونه کړي او د لولا د پاره جزا ایستل ده. وهم بها یوسف علیہ السلام هم په قص وکړو خو لولا ان رأى برهان ربه لوقع بها. وکذا الله برهان نه ویل دل کې دې شي هغه مست بدعملي کړه به په سوال لا راځي چې ګوره حمد ګناه کوم ګناه ده کنه. حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت ته شینه معاف شوي دي ما لم تعمل او تتکلم چې قصد یې په هغې نه کړی یا په تکلم نه کړی. نو څنګه یوسف علیہ السلام هم د زنا وکړو سره د هغې نه چې خو نبي دی معصوم دی ټول الله پاک ساتلی دی. نو بیا پکې را لګېږي تاویلونه پکې کوي چېرې هم دوه قسمه دی، یو ثابت د هغې سره عزم او عقدي او رضایي، نو دا قسم هم مضموم دی او په دې مواخذه کېږي. دویم هم خاطر دی حدیث نفسن دی بغیر د تصمیم نه هغې مواخذه نه نیول پې نه وي. او یوسف علیه السلام هم د دویمې قبیلې نه و او د امرأة عزیز د اولې قبیلې نه و. دا جوابونه کوي لیکن مونږ وایو چې ولې جواب کوي خو دا قرآن دلیل دی په دې باندې چې څه کېږي جزا پې مقدم کېږي که نه. وهم بها لولا ان رأى برهان ربي روغه معنا او که څه اشکال شته نه اشکال شته نه بل شی شته که څوک کوئی په کلام د عربۍ کې نشته نو په دې قرآن کې راغی بس دلیل شو دې دپاره چې څه کېږي مخکې کېږي کله جزا د لولا مقدم کی په شرط باندې دلته شوې ده. بل لري دلیل پې رستو آیات ته چې په خپله زلیخا وایي ولقد راودته عن نفسه فاستعصم
واستعصم څه معنا ده چې سره د طرف نه څه نه دي شوي مطالبه سره شوې نه ده كذلك لنصرف ها برهان ربي بیا د دې دویم قول مطابق دی را لګي برهان دا ذکر کوي چې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام هم جامې ویستلې اراده و د بدعملۍ یعقوب علیه السلام تراغه مشکل شو ته ویل چې دا مکه اس اسرائیلی قصې دي نه برهان ربه اغه دلیل په حرمت د زنا کله ته د زنا په حرمت دلایل نه معلوم چې الله په دې خپکیږي دوام قص کړه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك تغشان لنصرف عنه معنی دنم چې دا دغه واړه ولا د دې هم نم واړو نو دغه شان لنصرف عنه السوء من بچ اوساتلو د دینا لنصرف عدیر پارچ واړو د دنا سوا بدی والفحشاء بدکاری سو کبیا ما شل منټه باندې ځان برابر کوس كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اړو موږ دنا سوء بدی والفحشاء او فحشاء انا په دې طریقه مې څنګه تیواړه ولګنه دغه څه په نور طریقه هغه ته اړو سوء والفحشاء ذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فحشاء لكي ست كل ما فحش هر فحش وقبح من الأفعال لك زنا شوا يا داغي پرنگ نور شو هل نصرف عنه سوء الفحشاء دلالت كي پدې چې ګورا یوسف علیہ السلام سره داغین هم بالمعصیه نه دی شه او نه سره هغه ته توجه کړی دا کومې قصې چې دا اسرائیلی دي کني به وېد سی ویلې نصرف عنه السوء والفحشاء چې د فحشاء او د سوء نه څکو وېړو زګه دا قام کړو بیا کنه ونه نازله بیان خو نشوله نازله به ورشو سره لنصرف عنه السوء والفحشاء دلیل شو پاغي دلتم دلیل له پدې الله د دن سوء فحشاء اړولې ده د په اعظم نه ده او په درانه شي اسو ویل کی وړي ګناه ته فحشاء غټي ګناه ته وي زنا شوا وغير ذلك انه من عبادنا المخلصين يقنا داوز منغا د بندگان والمخلصين خالص ساتل شونا مخلص ته مان بچ ساتل شو پداغيونو واستبق الباب مخلص معنا مخلصين خالص بندگانو نو الله اوچت منتخب کړي د اوچتو مرتبه ولا واستبق الباب وقدت قميصه منډه کړ دوانو دروازې ته یوسف علیہ السلام منډه کړه د پاره چې اوزي دې پسې ور منډه کړه د دې پاره چې راګيريږي
البابا دروازه ته دلته مفرد ذکر کو مخکې جمع کړه دلته مراد ته هغه دروازه ده چې کوم خارجي دروازه ده بار نه کور نه بار ته پیروزی سره د هغې نه چې اصل مقصود مغه دروازه وکنه واستبق الباب وقدت قميصه وشکو د دې قميصه قميص د یوسف علیه السلام من دوبرن د شا طرفنا نسبت استباق دوانو تزکو کو یوسف منډه کړه اخلاصې دو او زلیخا ور پسې ور منډه کړه د پاره د هغې د نیولو چرې ساری کی وقدت وشکو قمیصه قمیص د شاتنا د زلیخا وشکو نسبت د قدې به صرف زلیخا ته وکړو سره د هغې نه چې دې کې د یوسف د قوت هم دخل وکنه کاغم زور کړی دی په دې کې اصل کې اشاره د مبالغې ته په منع کې د خروج نه سخت کوشش یې کړی دی چې ونوځي نو د دې د وجې نه ټول نسبت یې دې ته وکړو والف یا مند کړو دې دواړو سیده سید د دې ښځې دا ورځ په بار ځای کې فوتي پارو هغه هم په دغه ځای کې و سیدها نسبت زلیخا ته وکړو وجه دا ده چې دا د یوسف علیه السلام سید خو نه و حقیقت کې ځکه یوسف علیه السلام خو حر دی آزاد دی د چا غلام نه دی دا زلیخا خاوند دی ځکه هغې ته نسبت وکړو قالت ما جزاء غوره زلیخا زر اچته خبره په یوسف باندې ورواچوله ویلې ما جزاء نشتره بدلا د هغه چا اراده بهلک سوءا چې اراده یې ستا په حال باندې د بدۍ الا مگر دا یسجن چې جیل ته واچولی شي او عذاب الیم یا ول عذاب دردناک له ورکړی شي سوسره زنا ده الا یسجن عذاب علیم نه مراد څه دی وهل لی په چابق یا جل دی ولی ځکه ستا په کور والا باندې اعتدا کړی ما جزاء استفهام ذکر کړو چې بل کومه بدله کېدی شي همدا ده ګوره دا ښځه زلیخا ډېره مغروره وه او خاوند یې تابع و دې د وجې نه تفسیر ابو سعود والا وایي او روح المانی ګوره دې ښځه دې حالت کې داسې حالت دی چې هوښیار انسان اریان چې زه څه ویم لیکن دې ښځې خپل خاوند ولیدلو چې موږ یې ولیدلو په داسې حالت باندې چې هغه حالت نه دی ولیکن د هغې سره سره ځان هم پاکوي او یوسف علیه السلام ته ضمناً دمکي موله ورکوي څنګه کوم مطالبه کوم دا به پوره کوي دواړه کار کوي چې ګوره خاوند ته وایي ما دا کار نه دی کړی ده راباندې کړی او سزا وله دا په کار ده خو داسې سزا ده چې لږ ساعت دپاره جیل ته دې واچولی شي یا لږ غونته کې سزا دې ورله ورکړی شي د دې دپاره چې یاره کېدی شي د یوسف زما مطالبه منظوره کړي دواړه کار وکړو که نه هم به ویل ګوره ما جزاء من اراد باهلک سوءا چې وکړلو ته پوښتنه مه کوه چې یاره ده دا کار کړی دی که نه دی کړی
اراده د یوسف علیه السلام ستا د کور والا متعلق دا یقیني ثابت ده د هغې تحقیق ته ضرورت څه دی نو دویمه نفس ځان نه تعبیر کو اهل کسرا د پاره د تیزی ورکول فوتی پار ته ادام لک په غصه کې راولي په غیرت کې راولي ولیکن دا هغې سره سره د یوسف سره مینه هم ده اولې د جیل ذکر وکړو بیا وروسته یې د هغې نه عذاب ذکر کړو ځکه محبوب ضرر او تکلیف خو نه خوښوي چې هغه له دې ضرر دی ورکړی شي یوس جانه باندې څو ورځو د وی جیل ته واچوي قال هي راودتني یوسف علیه السلام ویل دې مانه مطالبه کړې هي راودتني مانه دې مطالبه کړې عن نفسي او زما په باره کې مانه مطالبه کړې عن نفسي وشهد شاهد او فیصله وکړه شاهد یو ګواه من آلها د هغې د اهلنا شهد شاهد ګوره هي راودتني یوسف علیہ السلام صيغه د مضارع غائب استعمال کړه خطاب یې ونکړو او نیو اشاره ورته وکړه چې دا مراعاتا لحسن الادب بیا هم د ښه ادب لحاظ ساتي چې یاره بس مشره مې د اخې راسه کړي دي او اعراض عن حاتم اشاره وکړه چې بس ما تا نه مخ اړولی ژر څه دې وکړه ودې کړه خو دونه ده چې دا تهمت ته بې ځای دی په ما شاهدون څوک و یاره دا د دې د تره زوی و او د دې خاوند صاحب په دقه وخت کې و هغې دا فیصله وکړه نه یوسف کتلی و نه یې یوسف یې لا لیدلی نه و څوک و یاره دا هوښیار سړی و بادشاه به هغه ته رجوع کوله د هغه نه به مشورې غوښتلې او من اهلها دا دې د وجې نه دی چې دا دلالت وکړي په نزاهت یوسف علیه السلام ولې اکثر کوشش دا کس کی چې هغه خپل کسبري کی کنه دا سړی شاهد د زلیخا و خپل و حتی الوسه کوشش دا و چې زلیخا بری کی په یوسف باندې تهمت ولګي و هغه فیصله کې یوسف ایسته بری وختلو نو پورا تهمت نه بری شو کنه بل قول دا ده چې دا د دې د ترورۍ زوی و زلیخا د ترور لور وه د هغې زوی ماشوم و په غیږ کې او دغه وخت کې دام راغلی و د لرې ځای نه دې قصر ته جړلې نو ایسته یوسف علیه السلام ورته وویل چې دا ماشوم به فیصله وکړي هغه ماشوم به څنګه فیصله کوي ایسته الله هغه ګویا کو ماشوم په غیږ کې او بعضې روایتونه هم په دې کې راځي عبدالله ابن عباس روایت ته تکلم فی المهد اربعه څلورو کسانو په زانګو کې خبرې کړي دي یو د ابن ماشطه ابنة فرعون شاهد یوسف صاحب جریج او عیسی بن مریم روایتونه راغلي دي دیو جن ابن جریر هم دا قول غوره کړی او ابن کثیر د ابن جریر دا روایتونه نقل کړي په غیر د تایید او په غیر د تصحیح نه کې دې نو خبره خو نشته
او نه موږ ته ضرورت څه چې بیرته په دې روایتونو څه وکړو تنقید وکړو که ماشومي په ماشوم کې لا نزاحت ډېر شو که نه پوره پاکوالی د چا شو د یوسف شو په نسبت د چا هغه دا چې یاره سړی فیصله وکړي وی ویله ان کان قمیصه قد من قبل که چرته قمیص د دې قد شلیدلی من قبل د مخکې طرف نه فصدقت دا به رښتیا وایي ښځه به رښتونی ولې دې به ځان را خلاصوه دې به ته څه کړی مخکې طرف به ولې شلولی که نه مطالبه به کړي نو دې به تې ځان خلاص کړي دا مخکې ځای به شکولی وهو من الکاذبین او دا به دروغجنو نه وي او که چرته قمیصو قمیص ته د شکېدلی من دبرین د شا طرف نه فکذبت دا به دروغ وي وهو من الصادقین او دا یوسف به د رښتیاو نه وي په دې طریقه باندې فیصله وشوه چې ویې کتل هماغسې و فلما را قمیصه هر کله چې ولیدلو قمیص د یوسف علیه السلام قد من دبرن چې شکېدلی و د شا طرف نه قال ورته ویل انه من کیدکن یقینا دا ستاسو د مکر نه دی ستا مکر دی طالب هم دې کړې ده اوس تهمت هم په چا لګې په یوسف باندې لګې ان کیدکن عظیم یقینا مکر ستاسو عظیم ډېر لوی دی عظیم دی په مقابل د سړو کې خپل باب کې ځکه د انسان په زړه ډېر سړي په زړه باندې ډېر اثر کوي دیو جن بعض علماء نے قول نقل لے انی اخاف من النساء ما لا اخاف من الشیطان وزه د خزو نه ډیر ایریګم دونه د شیطان نه ایریګم لکه د خزو نه سونه ایریګم ولی الله د شیطان په باره کې وینه کې د شیطان کان ضعیفا او د زنانو باره کې وی ان کید کن عظیم بل شیطان سړی ته په پټه وسوسه چي او زنانه خو ته مخامخ په مخامخ وسوسې درجه کله چې عزیز مصر ته پته ولګېده چې یوسف په دې کې بری دی پاک دی یوسف اے یوسف بارزان آزاد دی نه مخ واړوه او خپلې ښځې تیل واستغفري لذنبک او د خپل ځان دپاره ګناه بخښنه غواړه د خپلې ګناه ویل بس دا خبرې مه کوئ کسانو ته هم وویل دا به چا ته کار کوئ نه دا زما عزت دی سزي زما نقصان دی واستغفري لذنبک ته به بخښنه وغواړې ته د خطا کارونه ولی یو خو دې یوسف هم بدنام کو بل د هغه نه دې غلطه اراده کړې ده انک كنت دا علت د پاره د طلب د استغفار دا کارونه کړي ځکه توبه وکړه من الخاطئین خطاکارونه هندلتا هغه دا ده چې کسانو ته ویل چې چاته بنوي آیات نے مسلم معلومی غدا چې د سړو اختلاط د پردو خزو سره مبزکی بد عملی ته ازادي خزو د سړو په منځ کې اختلاطي وګوره دا کار دلته وشو د دې وجه شریعت ته خلوت نه منع کړي یو سړی د پردې ښځې څخه خلوت کوي الا ثالثهما الشیطان دریم نمبر پکې شیطان راځي یو ښځې نه تپوس وشو چې دا بدعملۍ نه دې ولې شروع کړې نو هغه ویل قربي ممن احبه
قرب الوساد و طول السواد چا سمې چې مینه یې هغه ما هر وخت ملاویږي را ملاویږي خبرې ورسره کوم نو په نقصان کې سړی پرېوځي که نه دیو وجه د پردو سړو د پردو ښځو منځ کې به اختلاط سړی نه کوي بس بچ پې د دې قیسو نه وقال نسوة فی المدینه ته خو خبره وکړه او په دې قصر کې خو ډېر غټه عمله وه هغې کې بعضې کسانو چې واورېده بس یو بل ته یو بل ته کیسې شروع کړې تر دې چې په دې مملکت کې نور کم کسان چې وو که نه کاهنان هغه د پوتیپار خلاف وو او د یوسف خلاف هم وو د هغې ته پته وه چې هغه دا یوسف الله ته دعوت ورکوي زموږ د دې معبودانو عبادت خلاف دی نو اوس هغې ته موقع میلاوه شوه چې راشه اوس د پوتیپار په خلاف هم خبره وچلوه او د یوسف په خلاف هم خبره به وچلیږي نو چېرته دا توحید والا چې توحید ته دعوت ورکوي د ده هغه اثر رسوخ به ختم شي که نه وقال نسوة فی المدینه وویلو زنانو فی المدینه په ښار د مصر کې دا قول د دوی په سبیلې د اعتراض او دا اصل کې د دوی مکر چې وګوري چې یاره دا څه سر دی د یوسف کې چې عزیز مصر چې دونه په بادشاه پسې دویم نمبر خاتون ده مانا خاوند دی دویم نمبر سړی دی دا خاتون د غټه را لګېږي د یو خپل غلام نه مطالبه کوي دا څه وجه ده امرأة العزیز ښځه د عزیز تراود فتا مطالبه کوي د خپل غلام نه عن نفسه د هغه د نفس په باره کې او قد شغفها سره مطالبه نه ده قد شغفها په تاقي سور نه نوتلی دی زړه د هغې ته حبا په مینه شغفها معنا څه ده شق حبها قلبها دې مینه وله دا زړه پردې شلولي دي دننه ورغلي دي دا کنایه د حب شدید نه غټ عشق نه عامه مینه هم نه ده سمه زړه ته یې دننه ورغلی او بل عامه ښځه هم نه ده عزیزي مصر ښځه ده هغه هم رالګېږي بیا د فتا نه مطالبه کوي انا لنراها فتوی پې ولګوله که نه دا مفتی نه وې ویې شوې نن سبا هر یو مفتي صاحب دی که نه مفتي صاحب دا مفتی نه وې انا نراها فی ضلال مبین ورسېدلې یو عالم نه چا تپوس کوي مفتي چا ته وایي هغه المفتي جاهل ته وایي نو ځکه چې عام سړی فارغ شي بس دا مفتي او دا نور مثال کې ته پوره پوهه نه راشه دوه کاله نور تېره کړه هغه دغسې جاهل مفتیان چې صرف نوم د مفتي او نوره هغه مفتیان چې شریعت باندې پوهېږي بیا دا ډېر اوچته مرتبه ده د فتوې سړی به ځان ساتي اوس خو داسې مفتیان دی وایي چې که چېرته یو معمولی مسله به د عمر په زمانه کې راله غټ صحابه به یې راجمع کول او په دې وخت کې تا یې تپوس نه کړي سم دواره له جواب درکړی هېڅ کله تا ته ورته معلومه نه تا نه تپوس وکړي هغه له جواب ورکړي ځان ورته کاره کېږي چې ما دا دله درکړه دغسې دا ښځې مې وي انا لنراها یقینا موږ اینو دا فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې ګوره اسوه جمع اسم جمع د لا واحد له من لفظ دا څه زنانه وي بل دي راولګېدلې دا قول چې دا کړی و که نه نو دا زنانه مشرانې وي د
دغه کاهنانو ښځې وې دغسې ساقي ښځه وه نور خواص خلک و د هغې وې هغې دا خبره وکړه هم بیا ګوره اضافت یې کړی عزیز ته لپاره د بدۍ د هغې او تراویدو ویله تراویدو صيغه د مضارع ګوره یو ځل نه بار بار دا مطالبه کوي سره شرمېدو سره سره بیا هم نه په قلاریږي او د یوسف علیه السلام نه تعبیر وکړو په پته هم د پاره د مبالغې په بدۍ کې ګوره چې د یو ښځې خاوند نه وي او بیا خاوند دې مې یو داسې خاوند دې مې چې عزیز مصر وي هغه دې بیا رالګي د فتح نه د مطالبه کوي نو دا خو ډېر خسیس عمل دی بد عمل دی انا لنراها منګه په خپل سترګو ګویا کې انو چې دا په ضلال مبین کې دا ښکاره ده اس پټواله پکې نشته فی ویل انا لنراها فی ضلال مبین دې کې اشاره شو دې ته چې موږ دا فیصله کوو دا په اټکل باندې نه داسې مجازفه نه ده بلکې دا په علم باندې بنا ده په رای باندې بنا ده او ضمناً د ځان تعریف هم وکړو که نه چې موږ د دې شي نه څه منزه یو همې د دې دا قوله دې غرض باندې نه و چې یعنې رد په منکر و چې ولې داسې کارونه دا کوي بلکې د دې قوله دا مې یو حیله وه چې دې زلیخا ته زموږ دا خبره ورورسېږي او موږ ته یو دعوت تیار کړي چې موږ دا هلک وینو چې دا څوک دی چې زلیخا دونه درجې ته دې په مینه باندې رسېدلی دغه سر او راز معلوم کو دا مکر و ځکه وایي فلما سمعت بمکرهن دا څه نیت باندې رد نه و حیله وه چل و هر کله چې دی واورېدو بمکرهن هغه بده وینا د دې و یاره دې خو ما پسې خبرې کړي دي او په دې غرض یې کړي دي چې حکمت معلوم کو نو زلیخا وه ډېره مغروره ښځه وه ارسلت الیهن خبرې پسې ورولېږلو دې زنانو ته وویله تاسو سما یو دعوت تیار کړی تاسو به راشئ واعتدت لهن متکئا او تیار کړو هغې ته متکئا 40 زنانه وي تقریبا او ټول د غټانو ښځې وي امرات الساقي امرات الخباز صاحب السجن امرات الحاجب وغيرهم واعتدت لهن متکئا خوراک ولا تیار کو په داسې ځای کې چې هغه په ډډه خوړلی کېږي او ډډه ورته والی کېږي متکا اتکا نه دی سړی په بستره باندې ناست یا په یو طرف باندې ډډه والي لکه عام د مستانو عادت او خوی دا دی چا متکا معنا کړې د مجاهد داسې خوراک چې په چاړه پرې کېږي خو نه اوله معنا هغه راجحه ده مالټې راوړې وآتت ورکو كل واحدة منهن سکینا هر یوې ته چاړه ورته ویې ویله مالټې وله ورکړې نور خوراک یې پې وکړو خو آخر کې ویل چې تاسو ته ما دا مالټې دله درکړي دي دا به هله پرې کوئ چې ما ته کله حکم وکړو مخکې به یې نه پرې کوئ دې کې یوسف ته ویله مخکې نه یوسف ته ویلي زه داسې دعوت کوم ګوره ته به بیا خبره منې خاوند ته یې ویلي د دې لپاره چې خاوند ته مو روښئ او دې زنانو ته مو روښئ
ګوره زه په دې محبت د یوسف کې معذور یم. وقالت اخرج ویل د یوسف تروزه علیهن په دې ښځو. فلما رأینه هر کله چې دې ښځو ولید یوسف علیه السلام اکبرنه لوی وګڼلو د شان دا څونه ډول الله دله ورکړی. فضل جمالک علی جمال کل جمیل ولی الله ول ډېر ښایست ورکړی و که نه. رسول الله سمی رأیت یوسف لیلة المعراج کالقمر لیلة البدر دسیو لکه څوارلسمې سپوږمۍ. اول روایت کې دي چې نیم حسن له ورکړی شوی د آدم علیه السلام. او دونه رڼا یې وه ښایست یې و چې په دې دیوال باندې به اثرات د رڼا و نو لوی وګڼلو. وقطعن ایدیهن او زخمي کړل خپل لاسونه پرې کړي معنی زخمي کړو ډېر دهشت د وجې نه لاسونه پرې کړه. ویل حاش لله پاکی دا الله د پاره ما ذا بشرن نه دی دا انسان. ان هذا کلمه د تعجب ده سبحان الله پشان خو انسان نه دی. ان هذا الا ملک نه دا مگر ملک دی. کریم عزت مند توصیف په ملک باندې وکړلو ولی عام انسانانو په مزاج کې هغه دا ده چې د خائص او د عفت تشبیه د ملک سره ورکوي اگر که لیدلی نه یا زموږ ستاسو خلک ویل که دا پلانکی د چین خاپیری ده. دا چین خاپیری خو خاپیری اول شته دی نه بل د چین خاپیری چا لیدلی دي خو دا هسې تشبیه ده په حسن کې چین خاپیری ده. د چینیانو هغه سړي ډولي نه دي نو خاپیری به لا څه اوس دا مشهوره ده نو دی ملک نو لیدلی خو عام د شهرت د وجې نه. یا د شیطان تشبیه شیطان څخه خلک تشبیه په قبح کې ورکوي که نه. تاسو د جاحظه قصه اورېدلې ده وایي چا مفید کې مې چې زه یو ښځې ملامت کړم وایي ځان صاحب بوتم چې راشه کار مې دی ترکاڼ له وروستم ورته ویل مثل هذا د ده غوندې کې استرانه لاړه زه یې پرېخوستلم ما ترکاڼ نه تپوس وکړو ده تا ته څه ویله وایي هغه راته ویله چې دا ښځه راغلې وه ما ته ویلي و چې ما له د شیطان شکل جوړ کړه. وایي ما ورته ویل ما خو شیطان نه دی لیدلی څنګه یې له جوړ کړم وایي ته یې راله راوستې راته ویل د ده په رنګ یې راله جوړ کړه نو زه هغې شرمولی. ان هذا الا ملک کریم. قالت ها دیو عقیده ساتله مشرکانو. قالت دیو تویل فذلکن الذی دا خبره د لمتننی فی چې تاسو پکې زه ملامته کولم ازما اوس ټول شپه ورځ ده تاسو په لږ ساعت کې ولیدلو ګوتې مې غوڅې کړلې ازما اوس ټول عمر دی که ما مطالبه وکړم څه خبره وشوه چې تاسو ما پسې لګیایئ. ولقد راودته او ما ته مطالبه کړې ده د نفس په باره کې زه انکار نه کوم. فاستعصم د بالکل ځان بچ ساتلی دا هم دلالت کوي په دې چې د څه نه دی کړی سره هم او اراده هم نه ده کړی. ولئن لم يفعل او که ونه کړي ما امروکم چې زه ورته حکم کوم لیسجنن خامخا جیل ته به واچولی شي ولیکونن من الصاغرین او شي به د ذلیلو نه.
لیکن دمکی ولا ور کړ یوسف ته چې پریدم دی نه زجنه سم مطالبه کوم هغه برا سمنه